أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 7 او د سورت رکو نمبر 23 آیت نمبر 183 184 د ابواب البر د جزئی مسائلو بیان شروع شویو سیبا پشات آیتونو کی دوا جزئی مسئلے د ابواب البر نا ذکر شوی یو مسئلہ د قصاص او یو مسئلہ د وصیت اوس پدی ټول رکوع کی د روزی د جزئی مسائلو بیان ذکر کیږي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کتبه لیکل شوی دا کتبه لفظ د دې خپل معنی د لیکل او دلته دا کتبه د فریضه په معنا کې دي کتبه یعنی فریضه لیکلی شوی دا یعنی فرض کړی شوی دا علیکم پتا سبحانه الصیام روزه د دې روزي د فرضیت حکم د هجرت په 2 کال باندې نازل شوی دی 2 هجری کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه مدینه ته هجرت وکړو نو د هجرت په 2 کال باندې د روزي د فرضیت حکم الله تعالی نازل کړی دی الصيام او صوم چرته لفظ د صيام راغلی دی او چرته لفظ د صوم راغلی دی د دوانو معنی دا روزه نیول دا صيام او صوم لفظ راغلی دی د دې معنی او مطلب دا دی الامساك عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الافتاب بنیه د صبح صادق نو اخلا تر د نور د پریوتو پوری د خوراک نه د سکاک نه او د جماع یعنی د کوروالی نه ځان بندول سره د نیته چې نیت پکې کړی وي دې ته ویل کېږي صوم روزه صبح صادق او مولا بانګ مال چې تستوي سیبه چې شپه ختم شي او سبا شروع شي دغه وخت نواله د نور د پریوتو پوری خوراک بم نه کې سکاک بم نه کې بیبی ته نږدې کېږم نه یعنی جما به نه کې او نیت به دې وي د روزې چې دا لوږه دا تنده او د بیبي نه دا لرې والي دا زه دې دپاره کوم چې نیت مې د روزې دی نیت په وسره کې د زړه اراده چې دی وي که په ژبه ووي او که ونه وي دې ته ویل کېږي صیام دا روزه فرض کړی شوې ده زمونږ د دې شریعت او د امت نه مخکې چې څومره شریعتونه او امتونه تیر شوي دي په هغه تمامو شریعتونو کې تمامو امتونو باندې روزه فرض وه خو د هغوی روزه یا زمونږ د دې روزې په شانتې وه یا لږه مختلف وه لږه مختلف داسې چې زمونږ روزه 12 घंटे دا یعنی صرف دروازې او دا غوی روزه به 24 घंटे وسیبه یا زمونږ دا روزه 10 ورځې دا یا یو کم 10 ورځې یو میاش دا غوی روزي به 2 میاشتې وي یا به 3 میاشتې وي یا به 4 میاشتې وي یا به 6 میاشتې وي داسې امتونه تیر شوي دي چې کال کې 6 میاشتې روزي نیولې دي سیبه مونږ سره خو الله ډېر احسان کړی دی ډېره ښېګړې را سره کړې ده سیبه 11 کاله دا کلمې ځان لوشلو په ډوډو باندې سیبه معدې خرابې شي چې ګوري ډاکټر پسې راوړه استاد جي معده مې سوځي ډاکټر صاحب معده مې پړسېږي او معده مې پوچېږي او معده مې کلکېږي او نرمېږي خوراکونو مې دونه خلاص کړو سیبه او صرف دغه یو میاشت را باندې الله تعالی دا روزه فرض کړله دې کې هم زما او ستا فایده ده د دنیا او د آخرت نو الله تعالی د تسلی دپاره وایي چې زما بندګانو مؤمنانو په تاسو مې روزه فرض کړه خو ګورې زړه مه خورئ چې دا روزه صرف په مونږ فرض شوې ده ستاسو نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم داسې در باندې فرض شوه لکه څنګه چې فرض کړی شوي وه په هغه خلکو باندې کم خلک چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي
یعنی چې کوم امتونه مخکې تیر شوي دي په هغوی هم روژه فرض وه نو که په تاسو فرض شوه نو زړه ورته ښکته پورته کوئ ما پښتانه وایي چې کلي سره مړ شي نو مړ نه نو دلته الله جل شانه د تسلی دپاره وفرمیل چې دا روژه صرف په تاسو نه مخکینو امتونو باندې هم روژه فرض شوې وه د روژې د فرضیت غرض او مقصد څه دی فائدې او حکمتونه پکې ډېر زیات دي یو غټه فائده او حکمت الله دلته ذکر کړی دی لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو متقیان جوړ شئ پرهیزګاره جوړ شئ روژې سره د انسان ډېر ګناهونو نه حفاظت راځي سیوه د نظر به د حفاظت راشي او د شهوت نه به د حفاظت راشي غټه فائدې دا د انسان شهوت راغورځوي د ګناه هغه خواهشات به دې ختم شي د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې فرمایي چې څوک د نکاح وس لري نکاح دې وکړي او چې څوک د نکاح وس نه لري روژې دې نیسي د روژو سره به شهوت مړ وي د ګناه شوق به نه راوچتېږي سیبه نو بیا به بدکارۍ طرف ته نه ځي نو غټه فایده دا ده لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو متقیان پرهیزګار تقوادار جوړ شئ نو روژې سره بنده کې تقوا راځي ښه ته ګوره که نه په دې کوژه کې یو کال 11 میاشتې په جومات کې یا نیم صف خلک وي صیبه یا 2 راغلي یا 3 راغلي یا نه راغلي او چې څنګه د روژې اعلان وشي لا سبا به روژه کېږي د ماښام نه جومات ډک شي صیبه دا د روژې هغه اثرات دي چې د بندګانو باندې راښکاره شي او چې روژه شروع شي نو پېشمني مال او ماسپښین او هر ټیم چې ګوري جومات کې به 10 12 15 شل کسان موجود وي صیبه څوک په ذکر کوي څوک په تلاوت کوي څوک باسې ناست وي په دې ګرمۍ کې دا جومات هسې د خلکو ته یخ یخ ښکاري صیبه نو چې بل ځای کې ډډه نه لګي نو زه جومات کې به ډډه واچوم نو راشي جومات کې وغځېږي نو دغه خوب هم عبادت دی کم از کم د ګناه نه خو منې دی د ګناه نه په قلار دی نو دا د روژه د بنده کې تقوا راوستله نو چې تقوا او پرهیزګاري پکې راغله نو د الله کور ته په منډه منډه راخطاوي صیبه ایاما معدودات الله وی دا روژه ایاما ورځې دي معدودات ګینې چونې د شمیر یو څو ورځې دي یعنی ډېرې زیاتې نه دي 6 میاشتې او 2 میاشتې او 4 میاشتې یا کالو سر خو د شمیر یو څو ورځې دي نو سترګې پښتانه وایي سترګې اړه وراړه وه میاشت تېروي صیبه یو میاشت او میاشت یا د 10 یا د یو کم 10 وي د دې نه زیاته وي او نه کمه وي اسلامي میاشتې ښه فمن کان منکم مریضا پس څوک چې په تاسو کې بیمار وي او علی سفر یا په سفر باندې وي څوک چې بیمار وي داسې یو بیمار کدی د بیماری په حالت کې روژه ونیسي نو مري ډاکټر ورته وایي که روژه دې ونیوله نو مري روغ نه پاتې کېږي بس مرګ دی یقیني دی یا داسې یو بیمار که روژه ونیسي نو ډاکټر ورته وایي چې روژې سره دې بیماري سیوا کېږي زیاتېږي مړ کېږي نه خو بیماري به دې سیوا شي نو داسې بیمار ته په شریعت کې د روژې خوړلو اجازت شته که دې روژه ونه نیسي نو خیر دی ګناه پې نشته او بیا به چې کله روغ شو او صحت یې برقرار شو نو بیا به قضا راوړي داسې بیمار ښه چې ډاکټر ورته وایي صیبه مولوي صاحب نه زمونږ دا مریضان ډاکټران په ځای پرېږدي موږ له راشي صیبه استاد جي په خېټه مې درد دی روژه کوژه کړم نو زه بس په دې څه پوهېږم چې ستا د خېټې درد څنګه دی لوږه را باندې ډېر راځي روژه کړم ستا د لوږې ما له خو علاج نه ډاکټر ته ځان وښایه چې هغه دې معاینه وکړي نو هغه ستا په رګونو باندې پوهېږي د ډاکټر کار دا دی چې هغه د ټول انسان د دې ټول وجود اني ټایم معاینه کوي هغه د دې پی ایچ ډي کړې ده صیبه هغه ته پته لګي چې په دلته په لوږه کې فایده ده او دلته په لوږه کې نقصان دی دلته هلاکت دی دلته بیماري زیاتېدل دی او دلته روغېدل دي نو موږ په دې مسلو څه پوهېږو زه په دې پوهېږم صیبه چې درته ویم چې دا روژه د دې وخت نه دې وخته پورې ده او په دې ماتېږي او په دې نه ماتېږي مولا سړی به درته ده ووایي اوس دا راته نه چې ویلي چې ته ورته چې په ما کې دا مرض دی روژه ونیسم اب راته وایي چې د ډاکټر لیکلي چټۍ راوړه چې ډاکټر درته ویلي وي چې روژه مه نیسه تا دپاره نقصان دی نو بیا ټیک ده داسې بیمار ښه فرضي په زوره به ځان نه ناجوړه کړې د روژې خوړلو دپاره یا داسې یو زنانه چې هغه حامله وي اولاد یې وي په ګېډه باندې او ډاکټران ورته وایي چې ته په دې وخت کې روژې مه نیسه
که روژه نیسي نو ستا په ګېډه کې بچي ته نقصان رسیږي، نو بیا به روژې نه نیسي، هغه به کوجه کوي او خوراک په ښه برابر کوي چې صحت د دې برابر وي او د ماشوم هم. او چې کله بیا روژه تېره شوله او بچی پیدا شو د هغې نه پس ښه صحت یې برابر شو بیا به یې قضا راوړي. نو فمن کان منکم مریضا، څوک چې بیمار وي او علی سفر یا په سفر وي. شرعي سفر 78 کیلومیټر دی، 78 کیلومیټره. کم ځای کې چې سړی اوسیږي د ده د اوسېدو کور دی، خپل دی او که په کری دی خو چې دی اوسیږي، چې مستقل یا خپل کور وي دې ته ویل کېږي وطن اصلي، او چې یو ځای ټیکه ډوړې وي او هلته په کری دیره وي دې ته ویل کېږي وطن عارضي، خو دواړه وطن دي د ده دپاره. نو دا دغه ځای د ده دپاره د اقامت دی. اوس که د دغې ځای نه دی یو طرف ته روان شو د کاروبار دپاره، د روزګار دپاره، غم خادی دپاره، څه بل څه حاجت دپاره، او دا دی چې کم طرف ته سفر کوي دا سفر 78 کیلومیټر جوړیږي یا د دې نه زیات، نو دا سفر دې ته ویل کېږي سفر شرعي، دا شرعي سفر دی د دې لپاره. او دا سړی چې د کلي روان شي او دا کلي پناه شي د نظر نه ووتو، بس دی شرعي مسافر دی. نو په دې سفر کې الله جل شانه مسافر ته رخصت ورکړی دی. خیر دی که روژه نه نیسي نو تا ته رخصت دی. خدا حکم هغه خلکو دپاره اوسئ به مونږ دپاره هم دی، خو هغه خلکو دپاره ځکه و چې هغوی ته سفرونه ډېر ګران اوسئ به. پیاده سفر وي، یو میاشت به پیاده سفرې کولې، نن سبا څه سفرې دي سیبه. که سعودي ته هم ځې نو ښه مزېدار، دلته به په ټوډي موټر کې ښه په پستو سیټونو باندې کښېني او ایرپورټ کې به تیکو شي، او ایرپورټ کې به په جاز کې خو بیا نور هم پاسته سیټونه وي سیبه، او هلته چیکو شي هلته به بیا ښه ښکلي بس کې کښېني. نو که د دې ځای نه څوک دوبۍ ته ځي نو هم به کې مشکل نشته په سفر کې. که د دې ځای نه لاور ته ځي 4,500 کیلومیټره مزل دی، کراچۍ ته ځي 2200 یا 1900 کیلومیټر مزل دی. نو شرعي سفر دی. پینډۍ او اسلام آباد هم شرعي سفر دی، 170 کیلومیټر جوړیږي دې ځای نه. خو په دې سفر کې هېڅ مشکل نشته صاحبه، ډېر سهولت او اسانتیا ده په دې نن سبا دور کې. نو که مسافر ته په داسې آرامده حالت کې د سفر کولو موقع ملاویږي او دته په سفر کې مشکل نه وي، نو اگر چې رخصت ورله شته که روژه وخوري نو جایز دی، خو بهتره خبره دا ده چې روژه دې ونیسي. ښه خبره دا ده صاحبه. ولې د دې روژې خوړلو د اجازت الله ورکړې د څه دپاره؟ د دې دپاره چې دې بنده ته اسانتیا راشي. اوس ته سوچ وکړه دې ځای نه یو سړی لاوره پورې ځي نو په بس کې به ښه ښکلې په پوست سیټ کې کښېني که نه، ټول خلک د سره په دې بس کې ناست ډک بس دی او د ټولو خلکو روژه ده او دی پکې روژه وخوري، او بیا د اختر نه پس دی د خپله روژه راګرځي، نو د ټولو خلکو به کوجوي خوراکونه سکاکونه به کوي او دی روژه نیسي. نو چې د ټولو خلکو خوراک سکاک کوي کوجه وي او دی روژه کوي، نو دته به دا روژه ګرانه وي که نه به وي یوازې ځان له. نو دلته خو په دې سفر کې د ټولو خلکو روژه ده، نو که د دم پکې روژه شي نو څه چلو شو؟ نو هغه حالت کې ورته روژه نیول اسان دي او دلته ورته بیا روژه نیول ګران دي. د روژې خوړلو اجازت خو دې دپاره چې بنده ته اسانتیا وي، دلته خو په روژې خوړلو کې نه، په روژې نیولو کې اسانتیا ده. نو ښه خبره دا ده چې داسې مسافر دی روژه ونیسي، ښه غوره خبره دا ده. او که نه نیسي نو شرعاً ورته اجازت شته، وروستو به قضا راوړي. نو که څوک بیمارو یا په سفر باندې شرعي سفر، فعدت نو شمېره به وکړي، یعنې دا ورځې به وشماري، من ایام اخر د نورو ورځو نه. دا خبره دې دپاره ذکر کړله چې یو مسافر یا یو بیمار څو روژې خوړلې دي که نه، نو دی به همغومره روژې پوره کوي. مثلا 15 روژې یې وخوړلې، نو چې دی بیا قضا راګرځي نو بس 15 روژې به پوره کوي. هغه ترتیب یا تعیین پکې بیا ضروري نه دی. مثلا یو سړی دی او د روژې 21مه 22مه 23مه 24مه او 25مه دا 15 روژې وخوړلې او دا شروع شوي د خالي اتوار ګل نښه چهارشنبې ده. اوس چې دی قضا راوړي که نه، نو داسې به نه وایي چې دا 21مه روژه نیسم د خالي دروازې هغه، دا 22مه روژه نیسم د اتوار دا پکې ضروري نه دی صاحبه. دا ټاکي به نه، بس 1 2 3 15 روژې دې پوره کړي
او دا نیت دیو کې چې پنځه مې خوړلې وي دا پنځه مې پوره کړې بس دا فعدة من ایام اخر نور ورځې د شمیر کې دغه ورځو په مقدار باندې نمونه اخیستل او دغه ټاکل پکې بیا ضروری نه دي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين په دې ځای کې یو مسله ذکر کیږي او د دې عبارت دوه مطلبونه او دوه تفسیرونه باندې ځان پیکا دا وعلى الذين او په هغه خلکو باندې یطیقونه چې دوی د روژې نیولو طاقت لري فدیه ورکول پې لازم دی طعام مسکین یو مسکین ته د ډوډۍ ورکولو دا حکم چې کوم دی که نه چې څوک د روژې نیولو طاقت لري نو که هغه روژه نه نیسي د روژې په بدل کې به یو مسکین ته 2 وخته ډوډۍ ورکي. دا حکم د اسلام په ابتدا او په شروع زمانه کې کله چې نوی د روژې د فرضیت حکم راغی نو مخکې خو خلکو روژې نه وي نیولې که نه او د الله د طرف نه چې حکم راغی نو بعضې خلکو ته روژې نیول ګرانو ځکه چې روژو سره عادت نه و نو چې عادت نو او روژې نیول ورته ګرانو نو الله رخصت ورکو چې طاقت هم وي نو روژې ونیسئ او خیر دی که طاقت هم وي او سرم ورته نه برابرېدو نو یو کس دی د یو روژې په بدل کې فدیه ورکي. دا حکم د اسلام په ابتدایي زمانه کې بیا وروستو منسوخ شوی دی. اوس دا حکم د اوسني خلکو دپاره نه دی لکه اوس که یو سړی د روژې نیولو طاقت لري نو دی به روژه خامخا نیسي داسې نه چې بس زه طاقت لرم خو زه بس الله ویلي دی چې فدیه ورکړم نو زه به فدیه ورکړم. فدیه ورکول مرکول پکې نشته. فدیه به صرف مریض ته وي داسې مریض چې د هغه روغېدل ممکن نه وي. یو مطلب یې دا دی چې دی یطیقونه سره یو لفظ یو ټکی محذوف دی لا مطلب دا دی وعلى الذين او په هغه خلکو باندې لا یطیقونه چې هغوی د روژې نیولو طاقت نه لري نو فدیه طعام مسکین نو په هغوی باندې یو مسکین ته فدیه ورکول لازم او ضروري دي. یعنی چې څوک طاقت نه لري څه مطلب هغه ته ویل کېږي شیخ فانی لکه یو سړی د 80 کالو شو او دومره کمزوري شو په بوډاوالي کې چې باقي د روژې طاقت نه لري او ډاکټران هم وایي چې بس بابا ته بس دوا کوي اوس د روغېدو امکان نشته او روژې هم نشي نیوي نو دې طاقت نه لري اوس په دې د روژو په بدل کې فدیه ورکوي. یا داسې یو بیمار دی چې د هغه بیماري دومره خطرناکه ده ډاکټر ورته وایي چې بس د الله په رحم به روغېږي او باقي ممکنه نه ده او په کټ پروت دی سیبه د روغېدو امکان یې نشته نو داسې بیمار چې طاقت نه لري نو دی به د روژو په بدل کې فدیه ورکوي. دا حکم د هغوی دپاره دی. فمن تطوع خیرا پس څوک چې اراده وکړي د خیر د زړه په خوشحالۍ سره وکړي د نیکۍ کار فهو خیر له نو دا د ده لپاره غوره دی. مطلب دا چې اجازت خو ورکو دا طاقت لرونکي خلکو ته د فدیې ورکولو خو بیا روژه نیول ورله غوره دي یعنی روژه دی اونیسي دا بهتره ده. وان تصوموا خیر لکم او دا چې تاسو روژه ونیسئ دا ستاسو دپاره ډېر غوره دی ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ په دې خبره باندې. د یوې روژې د فرض روژې ثوابونه او بیا چې د هغې قضا راوړي حدیث مبارک کې راځي چې چا یو فرض روژه وخوړله که دې ټول عمر د هغې قضا راوړي نو د دغه یو فرض روژې ثواب نشي حاصلولی. نو ځکه الله وایي وان تصوموا خیر لکم دا روژه نیول درله ډېر غوره دي خو که چېرته تاسو په دې باندې پوهېږئ او د دې علم لرئ. دا فدیه څونه د یاد ساته فدیه نیم صاع ده. صاع په عربی کې یو لوښي او کنډول پیمانه وه د حضور پاک په دور کې په هغې باندې به غنم او جوار او وربشي دا به یې پې تللې ناپکولې به یې پې نیم صاع دا تقریبا 2 سیره جوړیږي او څه د پاسه څه چټاکې څه د پاسه جوړیږي خو بس 2 سیره چې واچې په کم 2 سیره څه د پاسه چټاکې خو ټول بهتره دا ده چې 2 سیره ورکړي شي. 2 سیره غنم ریټ به معلوم کی چې غنم سیر په سود یا دړې په سود یا من نو د سیر حساب به راواچې
2 سیر غنم یا داغي برابر قیمت پیسې دا د یوې روجي فدیه ده او عمدقه د سرسایي حکم هم دی. نو د یو روجي په بدل کې به نیم سوه یعنی 2 سیر غنم ورکوي یا به د هغې پیسې ورکوي. بیا چې څونه روجې وي یو میاشت وي او که 10 ورځې وي او که 20 ورځې وي د هغې فدیه حساب کتاب ولګوي او په چا چې زکات کېږي د زکات مستحقین وي هغوی ته به دا فدیه ورکوي، مالدارانو ته به یې نه ورکوي. ښه یو خبره پکې دا هم یاد وساته که یو څوک داسې دی چې دی بیمار دی او بیا د روغېدو امکان یې شته دی خو دومره زیات غریب دی چې د هغه د خپل ځان له د دوی اخیستو وس نشته نو فدیه به څه ورکړي. یو سړی دی او بیمار دی هغه د بیمارۍ دپاره چې کومې دوی اخلي هغه هم خلکو ته سوال منت کوي یاره دارو راله والې دوی راله واخلې نو داسې سړی به فدیه څنګه ورکړي؟ د لپاره حکم څه دی؟ نو بس د الله نه توبه استغفار کوي نو الله بخونکي او مهربانه ذات دی. که چا ورسره ښېګړه وکړه ور یې کړې وله خو ور به کي که خپل وس یې وشو ور دې کي او که وس یې ونه شو نو بس الله ته دې توبه استغفار شي الله نه دې بخښنه غواړي دي امید دی چې الله تعالی به معاف کړي. دا خبره م یاد وساته یو څوک بیمار شو د روجې په دوران کې 2 یا 3 یا 4 روجې یې وخوړلې او بیا واپس روغ شو بیا نور روجې نیول شروع کړل. اوس په دې د دې 4 روجو قضا راوړي چې څنګه د روجې میاشت ختمه شوله د اختر سبا شو د اختر پر ورځ په حق ورسېدو سیوه سړی مړ شو نو هغه ته خو د روجو نیولو هغه موقع میلاونه شوه. اوس چې دنه کمې روجې پاتې شوي دي د بیمارۍ یا د سفر په حالت کې نو د هغې پې ګناه هم نشته او فدیه وغیره هم پې نشته. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتبا یعنی فرضا فرض کړی شوی دا علیکم الصیام پتاسو باندې روجا کما کتبا لکه څنګه چې فرض کړی شوی وا علی الذین په هغه خلکو باندې من قبلکم چې مخکې د ستاسو نه وو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو متقیان شئ پرهیزګاره شئ. ایاما معدودات روزی دی یوسو د شمیر روزی دی فمن کان منکم پس سوک چوی پتاسو کی مریضن بیمار سوک چوی دستاسونا مریضن بیمار او علی سفرین یا سوک چوی دستاسونا پا سفر کی په سفر باندې ای فی سفرین په سفر کې فی دا علا د فی په معنا کې دي فعدة من ایام اخر نشمیره کول دي د نور ورځونه یعنی دغه روجې به وشماري قضا به راوړي په نور ورځو کې وعلى الذین او په هغه خلکو باندې لا یطیقونه چې دوی طاقت نه لري د روجې نیولو فدیه ورکول پې لازم دي طعام مسکین یو مسکین ته د خوراک ورکولو فمن تطوع خیرا پس چا چې د زړه په خوشحالۍ سره وکړلو کار د نیکۍ یعنی روجې ونیوله فهو خیر له نو دا ډېر غوره دي د ده دپاره او فمن تطوع خیرا د دې دا مطلب دی د روجې طاقت یې شته د روجه دې ونیسي او مسکینانو له دې خوراک څښاک هم ورکړي یعنی خلکو سره دې دغه ښېګړه هم وکړي وان تصوموا او دا چې روجه ونیسئ تاسو خیر لکم ډېر غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته پوهېږئ تاسو که چېرته علم لرئ تاسو د دې غورهوالي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.